الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. دا سورة البقرة ده او آیات نمبر ده 270-271. وما انفقتم او اغس چې تاسو خرج کوئ من نفقة د سخرچینا او نظرتم یا تاسو منخت کوئ من نظرین د منختنا نو په ان الله نو پس بشک الله پاک یعلمه پوی دې پاغي باندې وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو د پاره څوک مددگار. ان تبدو الصدقات کتاسو خکارور کوي صدقې پنعم ماهی نو خد دغه و ان تخفوها او کتاسو پټي ور کوي وتؤتوها الفقراء او ور کوي فقیرانو ته فهو خیر لكم نو دا به ډېره غوره ستاسو د پاره. ويكفر عنكم او لری بک استاسونا وبرېږي استاسونا من سیئاتکم گناهون استاسو والله الله پاک بما په هغه عملونو باندې تعملون چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. د انفاق بحث روان دی. انفاق دې ته وایي چې د الله په لار کې سړی خرچه وکړي او دا دویم امر دی چې متعلق دی د انفاق سره او تقسیم دی دو قسمونو ته. دا انفاق دو قسمونو ته تقسیم دی، یو نفلی انفاق ته او بل یا دسی وای نفلی صدقو ته او دویم واجب نفقو ته. د دې انفاق دو قسمونه دي په دې آیات کې چې ذکر کیږي. یو نفلی دی، نفلی دی ته وایي چې په تا باندې فرض نه وي، زکات نه یو، هسې د الله په لار کې انفاق کې غریبانو لور کې، مسکینانو لور کې، مدارسو لور کې، مجاهدینو لور کې، نو دا نفلی انفاق ته دې ته نفلی وایو. او دویم واجب انفاق ته چې واجبي، نو دا دو قسمونه ذکر کی. واجب بیا هغې صدقو ته وایي او هغې عبادت ته وایي چې سړی په ځان باندې واجب کی، سړی په ځان باندې لازم کی. په تا باندې لازم نه وه خو تا په ځان باندې چې دنو لازم کړه، په ځان دې ضروري کړه، نو دې ته نظر وایي. نظر دا واجب ده او دې ته نظر وایي. یو سړی وایي چې زه به 3 روجې نیسمه، په ځان باندې دا لازم کی، نو دا به اوس پوره کوي. دې ته نظر وایي. نظر کول کمال نه دی، نظر پوره کول چې دنو دا کمال دی. یو سړی نظر وکړي او هغه چې دنو بیا پوره کړي. بیا دا نظر نه دی، نظر او منښت پیژنئ که نه؟ نظر او منښته چې سړی کوي دا بیا په 2 قسمه ده. یو قسم هغه دا دی چې سړی د ګناهونو د ګناه منښته کوي، د ګناه نظر کوي. او دویم دا دی چې سړی د نیکو نظر کوي او منښته کوي. د ګناه نظر چې دی نو هغه حرام دی، نظر په المعاصي ورته وایي، حرام دی. او کله به چې دی نو دا شرکي. یو سړی دا وایي چې زه به د فلاني بابا په نوم باندې دا ګډ چې دی نو دا به ذبح کومه،
دا څاروی به چې دی نو ذبح کومه یا د پلاني بابا په نوم باندې به دومره خیرات کومه، نو دا خو شرک دی، دا به چې دی نو نه کوي، دا حرام دی، ناجایز دی، د داسې نظر نه به چې دی نو ځان ساتي. او شریعت دا چې دی نو منع کړی دی. یا سړی بل د ګناه نظر وکړي چې زه به چې دی نو د پلانکي سره چې دی نو خبرې نه کومه، پلانکي سره به خبرې نه کومه، دا ما په ځان باندې نظر کو، نو دا د ګناه نظر دی، دا ناجایز دی، ناروا دی. او دویم نظر هغه دی چې هغه د طاعات کې سړی وکړي، په نیکو کې چې دی نو وکړي، نو دا بیا په دوه قسمه دی. یو په نیکو کې چې سړی نظر کوي منښته کوي، دا په دوه قسمه دی. یو هغه دی چې مشروط نظر دی، شرط دی ورسره. دویم هغه دی چې هغه غیر مشروط نظر دی، چې مشروط نظري د هغې نه من راغله، جایز دی خو غوره نه دی. که دا مشروط نظر چا وکړو بیا به پوره کوي. ګورئ که چا وکړو مشروط نظر دی ته ویو چې د الله سره سړی شرط ولګوي چې زما دا بیمار دی ښه کو الله، نو زه به چې دی نو ګډ حلالومه، زما دا بیماری دی ښه کړه نو زه به چې دی نو ګډ حلالومه، زما دا پلانکی کار وشو نو زه به 3 روجې نیسمه، زما دا پلانکی کار وشو نو زه به 2000 روپۍ خیراتي ورکومه. دې سره شرط ولګېدو، نو نبی علیہ السلام د دې نه منع کړله. فلا تنظروا فإن النظر لا يرد من القدر شيئا. د داسې نظرونه نبی علیہ السلام منع کړله، وایي دا تقدیر نشي واپس کولی، تقدیر نه واپس کیږي، واپس کوي. یو شی ستا دپاره الله لیکلی دی او به تا ته دررسي، دا اوس بل شي باندې نه درې کیږي. او بیا نبی علیہ السلام په دې حدیث کې وایي، دا د بخاري حدیث دی، چې دا بخیل سړی نه دی، بخیل سړی هغه انفاق نه کوي، خرچه نه کوي، نو الله تعالی دې په دې په ذریعه باندې د مال ته چې دی نو راوباسي. الله تعالی بیماری پې راولي، بیماری کی نو دا به نظر ومني، نو چې نظر یې ومنو جمال ته چې دی نو راووتو. دنیا پرست انسان دی او انفاق نه کوي، نو دا بخیل انسان دی. نو په دې نظر باندې الله تعالی د دې بخیلانو نه څه راوباسي؟ مال او پیسې ته چې دی نو راوباسي. مطلب د دې نظر دا شو، د دې نظر مطلب دا دی چې دا خودغرضه انسان دی، خودغرضه، چې زما بیمار دی ښه کوو نو زه به مال لګومه، او زما کار دی کوو نو زه به مال لګومه، او که زما بیمار دی نه ښه کوو، زما کار دی نه ښه کوو الله، نو زه به مال نه لګومه. دا خودغرضه انسان دی، خودغرضه انسان دی. نو تا ته ما وویله چې دا شرط، دا نظر چا وکړو چې شرط یې ورسره ولګولو، غوره نه دی، غوره دا نظر نه دی، دې نه د الله رسول منع کړله. خو که چا یې وکړو نو بیا به پوره کوو، بیا به څه کوو؟ بیا به پوره کوو. دویم نظر چې دی نو هغه غیر مشروط دی، چې په هغې کې چې دی نو شرط نه یې لګولی شوی، نو دا د مؤمنانو صفت دی. مؤمنانو صفت دا نظر دی، یوفون بالنظر، چې خپل نظرونه به چې دی نو پوره کوي. چې ستا زړه کې دا راله چې زه به صدقه ورکومه، د نیکۍ و اراده دې چې دی نو وکړله، په زړه کې د نیکۍ و اراده راله، نو دا په ځان باندې نظر کا، دا په ځان باندې نظر کا چې دا نیکی به کومه، دا په ما باندې نظر شوه، دا صدقه چې دی نو په ما باندې نظر شوه، دا صدقه به چې دی نو دا زه ورکومه. دا سړی ولې دا نظر کوي؟
په دې کې شرط نشته خو یو شی په ځان باندې لازمه یو دا ولې دا د دې دپاره چې شیطان وسوسې وروانه چیو شیطان وسوسې وروانه چي ته بېګال دا تجربه وکړه چې یو سړی ووایي چې زه به سبا 1000 روپۍ صدقه ورکوم نو دا شیطان نه دی دا به ورته بېګاله دومره وسوسې ور واچوي دومره وسوسې چې سحر له به یې سره دې عمل نه ایسته واړوي نو ته چې دې سره اوس نظر ولګې چې دا 1000 روپۍ په ما باندې چې دی نو نظر شو نو شیطان بیا وسوسې نشي در اچوي شیطان بیا وسوسې ختمې شوې دا په تا په ځان باندې لازم کړه واجب دې کړه اوس به چې دی نو دا صدقه به ورکې په دې باندې د شیطان وسوسې چې دی نو ختمېږي او دا د مؤمنانو چې دی نو صفت دی ښه د شیطان د وسوسو نه چې خلاصېږي نو هغه په دې طریقه باندې خلاصېږي وما انفقتم او هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقة د څه خرچې نه یعنې د الله په لار کې ورکوئ که لږې او که ډېرې د الله په دین کې لګوئ غریبانو له ورکوئ مساکینو له ورکوئ دې ته انفاق وایي او نظرتم یا منخته کوئ تاسو من نظرین د منختې نه نو په ان الله یعلمه نو الله تعالی په هغې باندې پوهې دی یعنې په یجازیکم الله به د هغې اجر او بدله درکړي دا کنایه ده د جزا ورکولو نه که تا د شر کړی او که د خیر دی کړی نو که اخلاص پکې و جو الله به د هغې اجر او ثواب درکړي او که نیت دی خراب و جو د هغې څه ثواب نشته الټه به ورته د هغې دغه ملاویږي سزا وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو دپاره څوک مددگار د دې جملې څه مطلب دی مطلب یې دا دی چې یو سړی د ریاکارۍ دپاره انفاق کوي او خرچه کوي په دنیا کې نوم ناموس دپاره چې دی نو انفاق کوي چې خلک زما صفت وکړي خلک زما عزت وکړي الله رضا یې نه ده نو په قیامت کې به د دې سړي چې دی نو څوک مددگار نه یو دا ظالم دی دا سړی او د ظالمانو دپاره څوک مددگار نشته دویم دا ده چې یو سړی صدقه ورکوي خو مستحق یې نه ورکوي کم ځګی چې دی نو په د ورکولو دی د انفاق او خرچه په هغه ځای کې چې دی نو نه ورکوي په بدعاتو کې چې دی نو استعمالوي په غلط ځګونو کې استعمالوي نو دا سړی ظالم دی د دې دپاره څوک مددگار چې دی نو هغه نشته څوک یې مدد وکړي مخکې تیر شو که نه حکیم انسان هغه دی چې هغه په دې مال په لګولو کې افراط او تفریط نه کوي نه اسراف کوي او نه بخل کوي او دریم دا ده چې وما للظالمین من انصار چې څوک زکات نه ورکوي نو د هغې دپاره څوک مددگار دا ظالم دی دا سړی چې زکات نه ورکوي د دې دپاره څوک مددگار نشته او څلورم دا چې څوک د غیر الله دپاره نظر کوي نظر د غیر الله په نوم باندې نظر کوي نو دا سړی په قیامت کې دا سړی ظالم دی د غیر الله دپاره چې دی نظر کوي نظر د غیر الله دې زیارتونو نه چې ورشي باباګانو له نه پنجاب ته چې ورشي نو ټول نظر د غیر الله یي څوک دیګونه پخوي څوک مټایانې شي څوک سپینې پولۍ شي نو دا شی نه به نه خوري ښه نظر د غیر الله دی دا حرام دی د دې نه به ځان ساتي نظر د غیر الله د الله په نوم چې څه وشي حقه به خوري نظر د غیر الله حرام دی ځان مرداره د مرداره نو څوک چې نظر د غیر الله کوي نو دا ظالم دی د دې دپاره به څوک مددگار نه وي نه الله بچ کولی شي او نه دا بابا بچ کولی شي وما للظالمین من انصار بابا په نوم باندې منختې کړلی اوس یې بابا نشي بچ کولی هغه عمل به دې بچ کوي چې خالص تا د الله د رضا دپاره چې دی نو کړی په دې پوه شویو ښه جي اوس دویم آیات وان تبدو الصدقات فنعم ما هي که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې نو ښه دي دغه وان تخفوها او که تاسو یې پټې ورکوئ هغه وتؤتوها الفقراء
او ورکوئ هغه فقیرانو ته فهو خیر لکم نو دا ډېر غوره دي ستاسو دپاره. د دې څه مقصد و؟ مخکې آیاتونو کې تیر شوو چې څوک د ریا دپاره چې دی نو خرچه کوي، د ریا دپاره ریاکاري پکې کوي، نو هغې ته خو څه اجر او ثواب نه میلاویږي. نو ستا په زړه کې به اوس دا خبره راځي که زه دا صدقې ښکاره ورکمه او هسې نه چې دا د دې نه ګناه جوړ شي، دا ګناه شي. نو الله تعالی د هغې جواب کوي چې صدقې تاسو ورکوئ، ښکاره هم ورکولی شئ او پټ هم ورکولی شئ. او کومه چې ریا ده نو د هغې تعلق خو د زړه سره دی، د زړه سره. یو سړی به ښکاره عمل کوي، ښکاره به صدقې ورکوي، نو ته پې دا فتوس در نه جاري کې چې دا سړی ریاکار دی. ته دې څه خبرې او د زړه سره تعلق ساتي د ریاکاري. نو دا خبره په دې کې کېږي ښه. او اوس صدقه پټه ورکول ښه دي او که ښکاره. د دې آیات نه خو داسې معلومیږي چې ښکاره ورکول جایز دي او پټ ورکول چې دی نو غوره دي. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي. که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې نو ښه دي دغه. او ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. او که تاسو یې پټې ورکوئ او ورکوئ فقیرانو مساکینو ته نو دا خو ډېر غوره ده ستاسو دپاره. نو پټ ورکول هغه غوره دي. ریا به پکې چې دی نو نه یو، دکلاوه په هغې کې نه یو. خو علماو چې دی نو ویلي دي، علماو ویلي دي چې کله ته فرضي انفاق کې زکات ورکې نو هغه ښکاره ورکه، د هغې ښکاره ورکول پکار دي. عبدالله ابن عباس قول هم دی. او دویم دا چې که نفلي صدقې نفلي زکات نه دی، نورې ته نفلي چې دی نو انفاق کې نو هغه پټې ورکول چې دی نو غوره دي چې هغه پټې ورکړی شي. او دریم دا چې علما ویلي دي چې ځای نازې ته کتل پکار دي، ځای نازې ته به ګوري چې ته اوس یو داسې ځای دی چې په هغې کې ښکاره ورکولو کې پیده ده، نو بیا ښکاره ورکه چې نور خلکو ته ترغیب ملاو شي چې هغه هم پکې انفاق وکړي. او چې په کوم ځای کې پټ ورکول پکاري نو هلته چې دی نو بیا پټ انفاق کول پکاري. او څلورمه خبره چې دی نو هغه دا ده چې ته ادارې له ورکې، ادارې له تنظیم له ورکې، مجاهدینو تنظیم دی یا دا اسلامي ډلې چې کومه دي تنظیمونه دي هغې له ورکې نو ښکارې ورکه. څه ورکه؟ ښکارې ورکه. او کله چې پرد له ورکې پرد له نو هغه بیا پټ ورکه. ځکه چې کم سړی د ادارې دپاره کوي، د مدرسې دپاره کوي، نو په دې کې د هغې عزت نه خرابېږي. هغې خو ځان نه کوي، هغې خو چې دی نو د ادارې له او تنظیم له کوي. او کله چې ته پرد له ورکوي یو سړي له نو پټ یې ځکه ورکه چې په دې کې د هغې د عزت خرابېدی شي، نورو په خلکو په مخ کې هغې له مه ورکوه، هغې عزت ته چې نقصان رسېدی شي. په دې باندې پوه شویو. نو چې پرد له ورکوي نو پټ یې ورکه. او د دې آیات نه یوه بله مسله هم راوځي ښه، هغه دا ده چې وان تخفوها او که تاسو پټې ورکوئ وتؤتوها الفقراء او ورکوئ هغه فقیرانو ته فهو خیر لکم نو دا به غوره ستاسو دپاره. هغه مسله دا ده چې کوم د مسلمانانو تنظیمونه دي او د هغې بیت المال دی، د هغې هر څه به چې دی نو ښکاره یې ګورئ، ډوبه کاته به نه چلیو. مسلمانانو چې کومه تنظیمونه دي او بیت المال دي هغه به ښکاره په هغې کې به چې دی نو سته پټ پناه نه یې ګورئ. خلک وایي که نه وایي لکه دومره پیسې چې دی نو رالې، د کوم ځای نه رالې وایي هېڅ پته نه لګي. دا بلډینګونه چې دی نو ودرېدله، نو چې ستا د بیت المال پته نه لګي که نه او پیسې داسې را روانې دي نو سبا به راته چې دی نو هغه څه ویو نو بیا به هغه هم منې ګورئ
د کم طرف نه چې دی نو رالی نو مسلمانانو کوم پنډونه او تنظیمونه او بیت المال دی هغه به ښه ښکاره یو ګوره صحابو چې راوړلي که نه ښکارې راوړلي د تنظیم د جهاد دپاره مال ښکاره راوړی دی ډیری چې دی نو ودرول د خلکو مخکې د جهاد دپاره یې چانده وه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول کور چې دی نو مال چې دی نو هغه راوړو او د الله رسول ورته وایي څه دې پرېښودله وایي بس د الله او د رسول مینه مې پرېښودله عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی نو د کور نیم مال چې دی نو هغه راوړو نبی علیہ السلام ته تپوس کوي وایي نیم مې راوړو نیم دا دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ په 8000 کې 4000 دینار چې دی نو هغه راوړه او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ 1000 دینار یو ځل راوړه او بیا یې چې دی نو راوړه بیا یې راوړه بیا چې دی نو اوښان او اسونه چې دی نو ډک راوستله د هر څه ډک لو نبي علیہ السلام پکې د الله دسې والو په دې دینارو کې او ویلې اسمان ته کاتله وایي الله وایي زه د عثمان نه راضي شوم او وایي تم ته چې دی نو راضي شه او د نن نه پس چې عثمان څه کوي نو څه شی به ورته ضرر ونه رسوي انفاق دې ته وایو نو صحابو چې څه راوړلي ښکارې راوړلي او اوس چې صحابو د پرد سره کړلي هغې چې دی نو پټې کړلي د هغې نه څوک خبر هم نه دي طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي عمر رضی الله تعالی عنہ به چې سحر منځ وکړو که نه نو بیا به چې دی نو لاړو ووتو او یو کور ته به چې دی نو وردن نه شو امیر المؤمنین دی خلیفه دی مسلمانانو 22 لاکھ مربع میل حکمران دی طلحه رضی الله تعالی عنہ وایي زما پې شک پیدا شو وایي زما په چې دا دومره غټ سړی دی او پردي کور کې چې دی نو دا څه کوي پردي کور ته ننوځي او زما پې چې دی نو دا نیت چې دی نو خراب شو وایي ما به ډېر وخت نه چې دی نو داسې کارلو وایي بیا یو ورځ ورته زه کېناستمه نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی نو هغه د کور نه چې دی نو راووتلو او زه پټ ناست ومه نو بیا چې دی نو زه ورغلمه نو زه چې ورغلمه کور ته نو اوس یو بوډۍ ښځه ده او په خپو باندې شله ده او په سترګو باندې چې دی نو ړنده ده او ما دې تپوس وکړو چې دا سړی راځي دا څه کوي وایي ما ته ښځې وویله زنانه وایي دا خو د ډېر وخت نه چې دی نو راځي وایي دا ماله خوراک سکاک را کوي ماله پخلی کوي زګی راله جارو کوي او اوبه چې دی نو هغه ډکې کي او دغه شانتې کې چې دی نو شوده چې دی نو د بیزو نه چې دی نو راوشولي دا صحابو پټ کړلی سحر وختي یې کړلی ځکه چې دا د فرض سره یې کړلی او کومې چې ښکاره کړلی نو هغه چې دی نو ښکاره راوړلی او د خلکو مخې ته دي د دین سره چې کومه تعلق ساتي د دین د تنظیم سره اب هر څه ښکاره یې ګورې ډوبې کاتې به نه چلی دا پکې چې دی نو یاد ساتئ چې ته د پر سره تعاون کې د یو کس سره هغه انتهایی پټ کوه او کله چې د مدرسې دپاره چاندی یا د جهاد مجاهدین راشي یا یو تنظیم دی اسلامی جماعت دی چانده کوي ښکاره ورکوه اب ښکاره یو په دې باندې پوه شو نو سحر وختي یې کړلې خاص صحابو بیا په تیاره کې یې کړلې هغه چا نه لیدلي او ته چې یو پټ عمل وکړې که نه الله به هغه راښکاره کوي څنګه چې د دې صحابو چې دی نو راښکاره کړلي او دغه شان دی ابوبکر صدیق چې دی نو هغه کړلي چې هغه هم دغه شان خلیفه و نو هغه به هم چې دی نو سحر وختي په تیاره کې د یوې بوډۍ کور ته چې دی نو ورتلو او هلته چې دی نو د هغې څوک نه و نو هغې ماشومانو له به چې دی نو شوده چې دی نو د بیزو نه به چې دی نو راشوله او ماشومانو ته به وویله وایي ماشومانو زګ واله شوده چې دی نو څکئ که نه بغیر د زګه
نو چې ماشومانو به وویل چې ځینو زګ واله نو بیا پکې زګ وکړو دا لوښی ورته لرې ونیسې نو دا شوده چې رالوشي نو دا بیا زګ کوي هغه زګ پکې جوړېږي او چې کله نږدې ونیسې بیا پکې زګ نه جوړېږي نو سحر وختي به چې دی نو صحابو دا کار کولو ښه نو مطلب دا شو چې مسله دا مې زده کړله چې تنظیم له او مدارسو له او اسلامي جماعت له او تنظیم له ورکې نو ښکاره ورکوه او چې کله یو فرد یو انسان له ورکې نو دا پټه ورکوه دا ډېره غوره ده ریا هم پکې چې دی نو نه یو هغې نه به چې دی نو بچ شي او د اوس ویکفر عنکم من سیئاتکم وبرېږئ ستاسو نه ګناهونه ستاسو دا د انفاق څه ذکر کېږي دا اوس د انفاق پیده ده چې د دې په وجه باندې الله تعالی ستاسو نه ګناهونه چې دی نو ورېږئ او سیئاتکم دا جمع د سیئې ده ښه سیئه ناکاره حالت ته ویلی کېږي نو ګناه هم یو ناکاره حالت دی او نور کومه ناکاره حالتونه چې دي لکه سختی ده تکلیفونه دي بیماری دي هغه به چې دی نو الله ستانه په دې باندې لرې کړي الصدقه ترد البلا چې دی نو دا ټیک خبره ده په دې صدقو په دې انفاق باندې الله چې دی نو بلاګانې تکلیفونه مصیبتونه هغه چې دی نو هغه لرې کوي ښه والله الله پاک بما په هغه عملونو تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیرون خبردار دی یعنی الله تعالی خبر دی که نیت دې ټیکو نو بدله بله درکړي او که نیت دې خراب و نو د هغې د اجر او ثواب نه محرومه شي او الټه به چې دی نو ګناهګار شي خبیر په هغه پټو شیانو په علم کې چې دی نو استعمالیږي نو اشاره دلته ده چې اخلاص پیدا که او د اخلاص والو دپاره وعده ده په دې ټکي کې چې الله تعالی خبردار دی تاسو چې کوم عملونه پټ کړلی په اخلاص هم کړلی الله خبیر دی په هغې باندې او اجرونه او ثوابونه به تاسو ته میلاو شي او کم چې ریاکار دي او من او باطنه او ضرر په انفاق کې ورکوي نو د هغوی دپاره دا سخت وعید دی د یرې خبره ده الله تعالی خبردار دی ستاسو د دې عملونو نه ستاسو په دې اعمالو کې ریا ده ګوره نو د هغې سزا به چې دی نو درکوي او بل پکې اشاره دې ته هم ده چې پټه صدقه ورکول چې دی نو غوره دي ځکه چې الله تعالی په پټو شیانو باندې علیم دی او خبیر دی بس دی جی وما انفقتم او هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقة د څه خرچې نه یعنې د الله په لار کې ورکوئ که لږې او که ډېرې که غریبانو مسکینانو لی ورکوئ او یا په جهاد کې ورکوئ او نظرتم یا منښتې کوئ تاسو من نظرین د څه منښتې نه منښته چې دی نو تاسو وپېژندله چې سړی په ځان باندې یو صدقه واجب کي او لازم کي فإن الله یعلمه نو الله تعالی په هغې باندې پوهه دی الله تعالی په هغې باندې خبر دی وما للظالمین من انصار او نشته د پاره د ظالمانو څوک مددگار ان تبدو الصدقات که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې په نعم ما هي نو ښه دي دغه وان تخفوها او که تاسو یې پټې ورکوئ وتؤتوها الفقراء ورکوئ هغه فقیرانو ته فهو خیر لکم نو دا غوره دي ستاسو دپاره دا ډېر غوره دي ستاسو دپاره ویکفر عنکم او لرې به کې ستاسو نه من سیئاتکم د ګناهونو ستاسو نه او د هغه خراب حالت ستاسو نه والله پاک بما په هغه عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی وایي جي یو کس بسم الله الرحمن الرحیم وما انفقتم هغه چې تاسو